نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، نن در سره یو ډېره بهترینه ویډیو شیر کوم او بیا زه په آخر کې یو څو خبرې کوم. خو د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات متعلق ده او شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د وفاتو بیان کړی دی. ډېر بهترین بیان او د غم او د جړا نه ډک بیان دی. نو راځئ چې هغه وګورو او د هغې نه پس بیا یو څو خبرې زه وکړم. جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې، اجازت غواړي. وایي داخل دې شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي. نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرکا، کار دې چالو کا. عایشه بی بی فرمایي نور پوه نه شو، دا نیم آیات یې ولوستل اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته کړه اللهم رفیق الاعلی، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دا ګوته مبارکه اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېد بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ ودانګ او توره واغشتو، جمعات کې ودرېد. وی منافقان وایي چې رسول الله مبارک وفات شوی دی، هغه وفات نه دی، د الله ملاقات له تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی و. او راضی به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی، زما په دې توره به دې سر وایي. که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی، زه پوه شه زما توره پوه شه. یا غږ نه کوه، هلته جاړي خلک، هلته جاړي، هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه، راغی چې راغی نیغ په
رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت قولے کا وا صفیہ وا خلیلہ طبت حیا ومیتا اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا آو بار روت دا گل رزوہ تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تیوے کین آغا نکین استے دا قلتا میراب کیوں دری دا ویلانے کو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات تسوک دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اغا وفات کی ہوئی دے ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت اس وقت دا خدا عبادت کی خدا جم دے دے نمری وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوندو واپس دے کفر تا بس خلق پویشو صحابو ہدایت خو مخکن نازلو مونگ ممانزہ کے لستو خو یرشبے مو بس دولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لوئے صدمہ وا لگانا والا نا حضرت انس وئی پکم عورت چی رسول اللہ مبارک مدینے تراغ ہر شیر و خان ہو پکم عورت چی رسول اللہ مبارک دنیا نا لار پیدا مگ لاسونا لاغ دا قبر پا خورو کے لیت بیتو چی ارس تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چی با مگ لیتا دغه روزم تیرا شو ځکه جنازه به دو دریو کسانو کوله چاوی مدینه مقبره ته قبرستان ته وړو چاوی شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نورې دلی چې کمزه خدای پیغمبر نساو استدغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او دا چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه بکول آخری جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړي غسل ولا حضرت عباس ور کړي دي تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې او کس وسره دی ولا غسل ور کړي دي غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغه چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبه پشپا حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وی حضرت فاطمہ ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېر مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زمارونو
موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري محترم دا و د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات بیان چې حضرت مولانا شیخ الحدیث والقرآن محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ستاسو د وړاندې د هغه تذکره وکړه او ډېر د غم نه ډک او د ژړا نه ډک بیانو نو محترمو موږ له پکار دي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته دوباره نه راځي او نه د هغې نه پس بل پیغمبر راځي محترمو د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم میشن دی د هغې کوم طریقه ده د هغې کوم سنت دی په هغې باندې موږ عمل وکړو د هغې سنت چې کوم دی را ژوندي کړو نن چې کوم دی په دې فساد په وخت کې لکه حدیث مبارک کې راځي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید چا چې زما په سنتو باندې منګول ولګولي په کوم وخت کې چې په کوم وخت کې چې کوم دی فساد دی د فساد په وخت کې د دې لپاره به چې کوم دی د 100 شهیدان چې کوم دی مقدار یې اجر میلاویږي محترمو د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل پکار دی د هغې په طریقو باندې دا زموږ دپاره چې کوم د خوشحالۍ خبره ده الله رب عزت موږ له په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ